د کوهاټ په تانده ډیم کې تقریبا د مدرسې 50 حافظان، قاریان، مجودین د شهیدان شول. څنګه شهیدان شول؟ ډیر یو عظیمه سانحه او یو ډیر دردناک صورتحال د کوهاټ په ځمکه باندې راغلو چې د مدرسې طلبا نن د مدرسې د سربندي وشوله. تقریبا څوک حافظان شول، څوک چا تجوید وکړو، څوک د ناظري ختمونه وکړل. د هغې نه پس دغه طلبا د خپلو استادانو سره د خپل محتمم صاحب سره په چکر باندې روان شو. لکه نن د سربندي وشو، په سبا باندې د چکر اراده وکړله. نو چې کله دی روان شول، دا تاسو ته ښکاري، دا هغه چې کله د شهادت نه مخکې دی روان دي د چکر ته، دغه کلیپ تاسو ته ښکاري. دا وګورئ، ډېر خوندور کلیپ دی. ګلان د ښکلي دین اوبو کې چې ډوبېږي خدایا، داسې مرګی مې په دوی کله پرزو کېږي خدایا، داسې مرګی مې په دوی کله پرزو کېږي خدایا. ګلان د ښکلي دین اوبو کې چې ډوبېږي خدایا، داسې مرګی مې په دوی کله پرزو کېږي خدایا، داسې مرګی مې په دوی کله پرزو کېږي خدایا. یو ورځ چوټي وا چکر لاو تو ډېم لتللی، یو ورځ چوټي وا چکر لاو دوی ډېم لتللی. ژوند ارمانونه یې په زړه کې پاتې کېږي خدایا، داسې مرګی مې په دوی کله پرزو کېږي خدایا، داسې مرګی مې په دوی کله پرزو کېږي خدایا. ګلان د ښکلي دین اوبو کې چې ډوبېږي خدایا، داسې مرګی مې په دوی کله پرزو کېږي خدایا، داسې مرګی مې په دوی کله پرزو کېږي خدایا. نو چې کله دی روان شول بیا زی ډیم طرف ته، نو چې کله ورسېدل کشتۍ کې کېناستل، نو بیا په دغه کشتۍ کې څه خرابي راغله. چې کله د ډیم منځ ته ورسېدله، نو تقریبا دغه کشتۍ چې دا مکمل ډوبه شو، غرقه شو په اوبو کې، او 50 د قرآن کریم حافظان او طالبان چې دا په شهادت باندې پکې ورسېدل. اوس ما د چانه واورېدل، ما ته پته ولګېدله چې تقریبا 50 پکې شهیدان شول، او یو چې دی هغه پکې ورک دی، لا پیدا شوی نه دی. نو د هغې نه پس بیا که موږ تاسو وګورو، نو تقریبا د محتمم صاحب د دې مدرسې چې کوم محتمم صاحب قاري صاحب دی، د هغه د کور نه پکې تقریبا بعضې خلک وایي چې 7 ماشومان پکې مړه دي، بعضې خلک وایي چې 9 پکې مړه دي. خو دا کم سیټ ته چې کم کلیپ تاسو ته زه اوس ښودل غواړم، د ده نوم شاه محمود دی، او دی چې کم بیان ورکوي که نه، نو ډېر ایمان افروز خبرې کړي دي. او د ده خپله پکې تقریبا 2 بچي چې دي شهیدان شوي دي، او 4 ورېرونه شهیدان شوي دي پکې، چې دی د خپل درد چې کم بیانوي، دا چې تاسو واورئ نو تاسو پته ولګېږي چې دا څومره په استقامت سره او څومره د الله په فضل سره څومره د زړه چې دی مطمئن دی په دې شهادتونو باندې، او څنګه دی په کوم انداز کې خبرې کوي. نو ډېر ایمان افروز خبرې کړي، دا هم در سره واورئ. دا کتابه نه کوي مدرسې طالب بچی دې ته ورکوي چې ما والا بچی نه به حافظ عالم جوړېږي، او هغه نه دا تمې سړي وي چې ما ته به دا جنت راکوي. بله تا ما خو وینه حافظ نه به ته څه شی غواړې، یا به طالب نه مدرسې، نو هغې کې صرف اور صرف هغه کوم جنت تاسو ته میلاو ده. قسم د شپې مې هم داسې خوب لیدلی چې اوس هم خوند راکوي، زه هم ټول بچي یم، څه وکړو همدې ته سپارو که نه. ما ګوره اوس په 40-40 هزار روپو بچو ته مې انعام کې خس نمبر یې راغلی وژني چې رات یې ډېر ښه و. ما ورته په 40-40 هزار روپۍ سکوټر هغه وخت 3 ورځې ورکې ونه کړم، بس خدای ته خوښه نه وه، بس لاړو که نو اوس خو دا بلکل زړه کې تسلي ساتو، چا به بچی وي چا به ورور وي، ما نه کسان دي انا یوم زور وي انوم زور وي، دا نه چې زه یم چې یو زور نه وي نه وایي ما یوه ورور یک یو بچی یم زموږ او د موبایل بند کړئ، صحیح ده. نو بس لکه سره
دا هغه کومه ټولو ته حمله وایي کوم چې څوره یو بس اوس هسې اپریشن بندېږي اوس مو وخت سایډ ته ووړئ موږ خپل سایډ ته نو موږ ته به ټول کسان راځي هوټل ته رسي ملګري ټول رسېږي نور ملګري مې را روان دي موږ به خپل اپریشن خپله کوو هسې صحیح ده پرونه مو شپې ملګرو 2 بجې پورې کړې ده خو کامیابېدن دا وه چې شپې ډېر لغونې مسایل دي صحیح ده ٹھیک شو ملګري ټیک شوه صحیح دی انشاءالله ټیک لہذا مونږ او تاسو ته پکار دا دي چې مونږ دغه شهداو لپاره دعاګانې وکړو او بالخصوص دا شهیدان خو جنتیان دي د قرآن کریم حافظان عالمان او قرا دغه رنګي طالبانو دی خو ورسېدل په شهادت باندې د دې مسکن خو چې دا جنت الفردوس دی خو د دې د والدینو لپاره مونږ دعا کوو الله جل شانه دې هغې ته صبر جمیل ور نصیب کی او الله جل شانه دې مدارس او اهل مدارس مساجد الله دې د حفاظت وکړي زموږ د طلباو زموږ د قراو او زموږ د علماو دې الله حفاظت وکړي یقینا د اهل مدارسو لپاره ډېر یو دردناکه سانحه او ډېر دردناکه واقعه وه الله جل شانه دې د دې شهادتونه قبول کړي او موږ تاسو دې الله